د حماس او اسرائیل جنګ تاسو ته پته ده بیا یې نښتی دی او حماس والا پیسې ورایشتلي دي راکټ یې ورایشتلي دي او بل طرف ته د سعودي صحافیان لګېدلي دي هغو دا منیر ترین کړی دی چې تاسو عمران خان د یوې ورځې دپاره راوباسئ چې هغه یو خطاب وکړي او د مظلومانو څه اواز جوړ شي لیکن ډېر زیات د افسوس مقام دی چې موږ په دې ټیم کې اوس موږ له خفګان پکار دی ځکه چې زمونږ یو لیډر یو ښه لیډر هغه خلک په دنیا کې مقبول ترین لیډر دی او موږ ته هغه خاورې ښکاري نن هغه په جیل کې پروت دی نن که هغه د جیل نه بهر وی نو څومره به دا خلک خوشحاله وي چې زمونږ لیډر شته دی او زمونږ دپاره به اواز وټوي زمونږ دپاره به اواز چوتئ نن ډېر زیات خفه شي سړی چې زمونږ سره داسې لیډر قدر نشته د سعودي نه پسې صحافیان رنګان کوي د سعودي نه پسې خلک رنګان کوي چې منیره چې د یوې ورځې دپاره دا کس پرېږده چې د مظلومانو اواز جوړ شي د یوې ورځې دپاره سیف ریلیز کړه د یوې ورځې دپاره څه کړه پرې کړه د یوې ورځې دپاره څه کړه د قید نه بهر کړه چې د مظلومانو اواز جوړ شي نن زمونږ یو لیډر دومره ښه لیډر زمونږ یو داسې لیډر دی هغه موږ د هغه عزت پکار دی موږ له پکار چې ګوره په دنیا کې هغه مقبول ترین لیډر دی پکار چې دا لیډر د بلې ملک به که نه هغه ملک به ګلې ګلزار وي لیکن زمونږ ملک سره زمونږ له ملک نور هم مخکې داسې لیډران راغلي دي لکه ذوالفقار علي بوټو دغه ویډیو ما ویل چې تاسو سره هم شریک کړم ځکه چې موږ هم مسلمانان یو پکار چې خپل کوشش وکړو که غټ کار نشو کولی خو دا وړوکی کار کولی شو دا خبره خلکو ته رسولی شو چې د خلکو ته ورسي پکار ده چې موږ دغه کار کولی شو دا ویډیو جوړولی شو خپل د وس مطابق کار کولی شو ځکه چې فلسطینیان زموږ ټول مسلمان وروڼه دي پکار چې زموږ د لیډر آزاد شي او د مظلومانو اواز جوړ شي بلکې دا ټولو مسلمانانو لیډر د قید پکار نه و چې دی قید کړی وی لیکن ډېر زیات د افسوس مقام دی چې زموږ سره قدر داسې لیډر نشته دی نو دغه یو څو خبرې یې مال چې تاسو سره هم وکړم ځکه چې په حماس او اسرائیل یو بل سره نښتي دي لکه اسرائیل نه ډېر ویشتلو هغوی پرې هم حمله کړې ده ځکه چې په فلسطین کې به تاسو لیدلي بیت المقدس ته ټول مسلمانان راوتي وو او ټول مسلمانان په هغه کې جمع شوي ویل چې موږ پرې حمله کوو ځکه چې د فلسطینیانو لکه زمونږ د حماس د کومه کسان چې دي مسلمانان چې دي نو دوی سره ډېر زیات ظلم کړی و د دې وجې نه هغه هم راوتي دي خپله بدله به دې خامخا اخلي چې یو انسان سره ظلم کېږي هغوی سره ډېر زیات ظلمونه کړو